سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه یو مسلمانان دي او یو کفار. نو د کافر توبه چې دا هغه تر کومه وخته پورې قبلي او د مسلمان توبه چې دا هغه تر کومه وخته پورې. قرآن کریم دې دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې اللہ فرمائلی دی چھے کم خلق چھ پا غلطے او پا جہل سلا گناہو ذکر چھ گناہ سڑے کئی نو دغا وقت کی جاہلی کپو یمینو عقل تے سلب شید گناہ پا وقت ډېر پوهې می نو د ګناه په وخت کې عقل سلب جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دا بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمه په عربی لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما پزان باندې تفضلا لازمه کړی دا يعملون السوء بجهاله کم خلق چې گناہوں کی پنا پویا بات گناہ اکراو پوئی نو کپوی مو ما در تارزو کو چې د گناہ په وخت کې سړی نه عقل لار شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد مت سره کور ته بچراغه نو خزی با ورطا دا شراب یو جام تیار کرے نو آغا شراب بے اسکل او بیا بے باجر آواغست نو ټول شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډوله سار به بیا ټیک امتحان او ابتلا رالا یو فقیر ولار دے په دروازه کې خز خیر ورو لګل اوزه خیر نه پیسې ورو لګل نه خز ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولار ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی را مهرباني به وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری
ستا د خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت کې نه وره. اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف. کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده. کرامت او کشف یو شی. بزرگان چې دي نو هغه ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا به اودس کولو د به ورته داسې وکتل نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مسې سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړي. او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخله ځکه چې زه چاته ګورم او دغه اودس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري. نو د دې وجه نه د علم رانه لرې که چې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان اگر چې زمونږ په پاکستان کې اره بلا شته دی خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نه و په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود څه کوي داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران. اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی. تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کسه دي د شپې وده شو چې سهار را پاڅېده په یو ملګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي. او سوال دلته د سهار د منځم دی منځ به څنګه چل کېږي. مسله دا ده چې اوبه نه وي تیمم به ووهي نو تیمم خو دواړو ووهلو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي. ما په خبرو پوهېږئ تیمم خو د بې اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووهلو په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووهلو او څوک چې اسې و هغه هم تیمم ووهلو. اوس سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي. دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی
ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت ټولو ملیانو فتوې ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو اسان کار دی ډېر خلک به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبر رااله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دا به مخکې امامت دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وایي چې بھئی یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي تاسو عقل به دا امام صاحب نه وجه تپوس وشوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والي امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکواله او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے ده دا ناقص پاکواله ده د عارض د وجه دتا منس پیروان او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضي پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پوهیږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض مې دا و چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په هغه لارم نه یو تېر شي والله العظیم که د هغه په لیکلو د هغه په قیاسونو باندې دا خلک په لاره نه تېر او پوهېږي نه پرې هغه خلق هم نن راپاسي وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کم چې نن نه 1400 کاله مخکې تېر شوی دی او 1.5 کال د پیغمبر نه رستو عالمو هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شوي دا په حدیث او بس او په بازار د نابینا او جوهریان او خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو ړوند جوهری چې په دکان ناست دي هغه کنجکه په لاس اغلا کنجکا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې دا درې واړه جوړي او شي ځکه ړون د گوهر او د کنجکې استمیز نشي نو عرض میں داو چې باس د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدمه بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر کولو خو رحمت پې نه ورېد ښځې ورته وایي چې ملنګ نه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی زه خپله لار لنډوم هغې وې زه ځم نه تر هغې پورې چې تر څو پورې دې دا حال دی
ورته وی چې نزه او خامخا